بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د اوو اسمانونو نه هم غټ اسم اعظم مه اورئ. دومره ناشنا وظیفه، دومره ناشنا صورت چې په لومړي ځل باندې الله پاک په قرآن مجید کې دغه صورت مکمل محترمو نازل کړی دی. سورة المدثر دغې وظیفه پر ترتیب او پر طریقه کار باندې وکړئ، انشاءالله العزیز یو سړی محترم غریب پاتې نشي. هر سړی به الله پاک مالداره کې، دومره مالداره کې، دومره مالامال کې چې دی به کوشش کوي چې بل چا له څه ورکړي، دی به غریب نه وي. یاد ساته محترمو، د خپل دروازې نه، د خپل در نه څوک خالي لاس دا پرې مه دی. یو سایل رالی، تانې 10 روپۍ وغوښتلې، تانې لږ شانتې اوړه وغوښتل، یا مطلب ګوړه وغوښتله، د الله پاک نوم یاد کو ورکوله. کو تا سره هېڅ هم نشته، بس دا ورته وایي چې یاره بس معاف مې کړه. جګړه کولو سره یا دا ورته وایي چې مړه غټ سړی سړیه سنډای دومره غټ شوی ستا نه څه کار کسب کوه، بس تا د الله پاک نوم ویلی او قرآن مجید کې وایي چې واما السائل فلا تنهر. کم چې سایل دي، غوښتونکي دي، د هغوی رټل نه دي پکار. نو کوشش کول پکار چې هغوی له موږ ورکړو کړو، دومره پیسې موږ چاله ورکړو دومره چې هغوی غوښتلو د محترم محتاجېږي نه. یو هو سوالګري دی، هغه داسې که نه چې یو سړی مشر یې، هغه 15 کسانه والي او دغه 15 کسانه به د خلکو نه په زوره زوره پیسې ملي. هغوی په دې نه دي چې هغوی تاوان پکې دی، مطلب زنا هم هغوی کوي، بې حیي هم کوي، هغوی هر څه کوي. دوی له ورکول دا ګناه ده، ظلم دی ورسره، او دغه رنګې په ګناه کې ورسره امداد کول دي. زما مطلب هغه غوښتونکي دي چې په کلي کې دي، په علاقه کې دي، رشته دار دي، لومبی حق پته د هغوی دی چې پیسې ورکوله. ځکه چې ستا رشته دار دا سوال کوي بل چاته لاس نیسي، ستا خپلوان دا سوال کوي بل چاته لاس نیسي، ډېره زیاته بده او ډېره زیاته خرابه خبره ده. کوشش کول پکار دی چې څومره زموږ نه کېدی شي موږ د غوښتونکو خلکو سره محترم دا امداد کوو. سره پته لګي لکه دا سړی سپید پوشه دی، دی چا نه سوال مال نه کوي، بس چې نه کوي سوال ورکوه، ځان نه ورکه ځان نه. نو یو خبر دا شوله چې موږ به د خپلې دروازې نه څوک بېنوا چوټي کوو نه. نو دغه رنګ الله پاک به موږ بېنوا نه پرېږدي. محترمو، الله پاک به موږ او تاسو دومره به سره کړي چې موږ او تاسو به حیرانه شو. یوه خبره دویمه دا چې کله تاسو روټۍ وخورئ او د هغې نه بعد کوم پوټي پاتې شي، لږ د کمرې د سر ته اچوئ، کوم مرغۍ دی وغیره دا خوري، قسم په الله دونه مالداره شي. ولې د الله پاک مخلوقات باندې ته رحم کوي، الله پاک پتا باندې په سر کې محترم دا رحم کوي. موږ د الله پاک مخلوقات باندې ځان رانیولی دی، هېڅ هم جاله نه ورکوو. والله پاک وایي چې ته زما مخلوق باندې رحم نه کوې، زه په تا باندې څنګه رحم وکړم. حدیث هم دی. نو چې کله موږ د الله پاک مخلوقات باندې رحم کوو، نو الله پاک موږ باندې رحم دا کوي. بله محترمه دا خبره وظیفه د زړه نه وکړه، که مدینې منورې ته ځې، که مکې مکرمې ته ځې، که حج ته ځې، که هر خوا ځې، دونه مالداره شي چې مدینې منورې دیدار به ته هماغه نصیب کېږي. دومره به مالداره شي مکې مکرمې دیدار به ته نصیب کېږي. دا ولې؟ بس د الله پاک مخلوقاتو سره یو څو ښه خبرې کوه. موږ خلکو سره څنګه خبرې کوو، رویه زموږ څنګه دی، د لفظ الفاظو چناو څنګه دی. کوشش کول پکار د محترمو چې خلکو سره ښکلې ښکلې خبرې کوو، څوک هم نه خفه کوو. بعضې خلک یې به په حکم پی وایي په نه خبره خفه کېږي، خو موږ به ورسره ګزاره کوو. ولې د پیغمبر علیه السلام امتي دی، یار ګزاره به ورسره کوو. نن چې محترمه زموږ کوم وظیفه ده د سورة المدثر د لومبي آیت وظیفه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر، یا ایها المدثر. کوشش محترم پکار دی چې سورة المدثر د لومبي کوم آیت دی دا موږ روزانه 436 پیرې وایو، روزانه 436 پیرې روزانه وایو.
ان شاء الله العزیز یو سړی محترم غریب بنه پاتې کیږي او مدینه منورې زیارت به الله پاک خامخا کوي مالدار شوي خلکو له پیسې ورکړي عمره مو کې حج مو کې الله پاک دې بتاسو د تمام زین محترم ولیدې کی او څومره کتونکي دې الله پاک د ټول پټوله مالدار کی الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته